قامي مشر عمران خان صاحب بیګا هسپتال ته بوتلی دی رم خفه شو مې دعا وکړئ هغه ماته شي کته هلکه مې خدای منولي څه چل دی زموږ مسلمان دی که منکر حدیث دی خلک د منکر حدیث پسې ولاړي څه نو خو زموږ منکر حدیث دی د قرآن مخالف دی نه 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 ښه کلک مسلمان دی بس هر څه چې شوي دي په هغې کې مونږ ګورو نو خو مونږ بیمار زموږ روغ خوښ دی څه ځکه چې قومي مشر د خلکو د زړونو سر دی څه د خلکو د زړونو د خلکو د سترګو ټک دی د خلکو د سر تاج دی نو چې یو قومي مشر دی دعا بوله نه کوو که نه تاسې سر ډکې ایجنسۍ والا چې روغ شي که نه الله دې روغ رامټ کړي تاسو مونږ وایي امین تو وایي الله دې ته صحت کامله ورکړي الله دې ستاسو د کور مریضانو ته هم صحت کامله ورکړي بهرحال پلیت ګورمنټ ما په خپل 34 ساله دور کې نه دی لیدلی داسې ګنده وزیر اعظم منافق ما چرته په خپل دور کې نه دی لیدلی کوم چې دا اوس په موږ باندې مسلط شوی دی الله رب العزت دی د دې خپل په کور په خاطر د اسلام په خاطر د محمد رسول الله د ناموس او د عشق په خاطر الله دې موږ د دې پلیت نه خلاص کړي او اوس په مدرسو اف ټي اف بل کې ملالانجه او به شي ان شاء الله اوس ټیم پوره دی مدرسو جماعتونو امامانو حواله سره یو نوی شی راغی بغیر ورن نه به چوتیږي شپږ میاشتې به د امام تپوس نه کېږي څه زه دا بیا وکړم خلک نه ته مسلې کوي ته نه په مونځ پوهېږي نه د زکات ورکولو په طریقه پوهېږي ما تا ته د بچیو د ښځې حقوق وي د اوسه پورې په هغې عمل نه کوې ما ته د محمد رسول الله شکل وښودو ته د اوسه پورې د ټرمپ شکل دې اختیار کړی دی موږ ته داسې مسلې کوه اما کورو کې هم دلته یو خیال مو که نه پلیت د ټرمپ د ترور زویه خیال مو ته ځان اول د مسلمان په شان که بیا ما ته خبرې کوه کور دی پلیت بچی دی پلیت انجان دی مارکیټونو کې ګرځي پلیت انسان یې ته ملا ته نه کېږي خو زه دې خلکو ته سوچ کې کم یو سړی ما ولیدو چې بیا د ملا سره ودرېدو حقه پلیت سړي سره ودرېږي تاسو کتلې ده او زه تلاش ته تللی ټول قوم د پلیت سړي سره ولاړو د امام ملګرتیا نه کوله زه لاړم امام صاحب ته یې وایي مسلې ته مخکې شه زه ګورم کوم سړی را مخې ته شو بیا به زما د غیرت پته لګي ما یې مخکې شه داسې پلیت او زلخ وینې واړه خلک چې بیا سړی امام صاحب غلطي وکړه د نه سړي زویه بې غیرته شرم هم نه درځي تاله نو دا د ټول پښتون قوم دا مسله ده ټول پښتون قوم بیا د امام پسې شاته لګېدلی او امام څوک دی مولوي صاحب دا دی ناست سترګو کې اوښکې مه راوله سترګې سرې ساته مولوي صاحب د چا په کوټه کې مونږ ناست نه یو ته سترګو کې اوښکې مه راوله محمد رسول الله فرمایي چا عالم له لاس ورکو د چې دا کم لاس نیولی دی دا د عالم لاس نه دی دا زما لاس دی ډنډوسه دا ډوسه د ټولو علماو ته یم ورکوه دا پلیت قوم دا بېلمازه قوم چې په خور او لور د چا وس نه رسي هغه به راځي و امام ته به نیغ نیغ کېږي مونږ د امام د سیازدان نه چې 5-6 روپۍ به ورکوم او سورېږم به ورته دا زه ګوره تالاش کې څه کوم ښه ورسره ودرېدم زه ګورم د دې قومونو د خانانو سره د یو یو څه به هغه کار کوم چې یاد به ساتي دوی به د سپینه جامه کې دیږي نه وایي چې دوی به څه فقیران اباز یو بدماش دی رسم ارباغ راته نیغ نیغ شه ما یې ورېږه زه دا کار نه کوم ما ورته د دیر یو بدماش ته رنګ وکړو ما یې ته خو وایې چې زه په مولانو ننګ کوم نن یو بېلمازه ما ته په ټلیفون باندې وایي د دې جرګې منځ ته مه راځه هغه ورته ټلیفون کړو وایي ملا به له منځ نه وباسو دواړه به یې پلو دغه دی رنګ راغی مولي صاحب وایي معافي غواړم ما یې تا له همداسې ستن په کار وه بدماش د بدماش په ژبه پوهېږي ما ته خلک وایي دا ګندګیر ولې ساتې زه یم دا د ګندګیرو دپاره ساتم دا په کار راځي زه په خپله چا ګریوان ته لاس نشم اچولی چې داسې بېلمازه یې د هغې جواب په بېلمازه باندې کې بهرحال خبره مې څه کوله ډاکټر صاحب هیر شو ده نه تا هم په کلي کې که څه دا بېلمازه خلک لیدلی دی الله دې ورته هدایت وکړي انشاءالله نو ما خبره دې پوره کوله چې 6 میاشتې به تپوس نه کېږي د عالم اف ټي اف بل پرون هم پکې شوی دی پولیس چې چوتهی ورن ته به ضرورت نه څه ورن به پولیس نه اخلي نوی بل دا هم پاس کېږي او زنده باد تبدیلی آئی رہے څه شی مونږ به دې شیزونه څوک نشي رولی انشاءالله د دې منبر او د محراب نه به د حق اوازونه چوتېږي مولوي صاحب پریشانه کېږه مه او سترګو کې سترګې به سرې ساتي د اوښکو نه به یې ډکې نه ساتي دې ته ملاتوب وایي دې ته حق وایي چې ښه نیغ لګی
د چا په کوټه کې دا ناست نه دی دا به د حق خبره بیانوي نو مولوي صاحب ستا وخت کې را باندې ګوره ډېرې بدې ولګېدې حق به بیانو منځ کې به مشکلات راځي عایشه به یې فرمایي محمد رسول الله فرمایي زما نایبین زما وارثان به ډېر چېړلی کېږي خو د ټولو نه اوچت مقام د حشر په ورځ باندې به ورته الله ورکړي او زما بنده عالمه څومره خلک بوځي جنت ته بوځه زه ستا نه راضي یم ته زما نه راضي شه د عالم هغه اوچت مقام صرف الله ته پته ده رسول الله ته پته ده هغه تیمرګل بېلمازه ته د تالاش حرامي ته پته نه لګي د دغه شي مونږ به دا ملا درې کړو ستا هغه پلار هم نشي درې کولی ما ته پکې یو نیک شو ستا هغه دادا هم یې نشي درې کولی دا څه ګپ دی څه دا څه ملنګ نه ده څه چې ته د کور جګړې راوړه په ملا یې ورسره وه هلکه پښتنو تاسو ته وایم ګورئ دا کار مه کوئ ډایرکټ جهنم دی محمد رسول الله وایي زما وارث چا وچړو د زه وچېړلم چا چې زما وارث له غاړه ورکړه د ما له غاړه راکړه چا چې زما وارث له لاس ورکو حدیث مبارک دی دې زما ما له لاس راکو او د ملا دا لاس او دا منګولې چې تا نیولي دي دا زما منګولې او لاس تا نیولي دي داسې نه ده بهرحال اوس پکې لا نوي شیزونه هم روان دي استاسو مبارک شي او انشاءالله دا سوچونه او فکرونه او دا منصوبې به کامیابېږي نه مخکې کامیابي شوي او نه به اوس کامیابېږي انشاءالله کوشش به کوو نیکسټ جمعه دغې له لږ ټچ ورکړو چې دا امام او عالم څه ته وایي څه مونږ خو چرګې ته کور کې کارېدی نشي تاسو ته پته ده ته کور کې لګوږه که نه دا ستا پلار مور ته کارېدی شي خو هلته به ګړۍ ته هم ګوري خیال یې که نه جومات ته چې راشي ناوخته که وختي که څه ته که نه دا امام چېرته د کور د کوډګۍ چرګوړی ده خیال مې که نه د الله په کور کې به ناست وي په ده باندې به ورږې او سپږې او منګول لګېدلي غونځېږي به خیال مې که نه او کور کې څنګه راشي وړو مور څنګه وی خبره کولی شي مونږ ته دا ټول پښتانه معلوم دي څومره غیرتین دي انشاءالله زه کوشش کوم دغه تالاش دا واقعه راغلې ده چې زه را روانه جمعه په امام او په عالم باندې وکړم چې دا څه ته وایي ډاکټر صاحب بیا راشه چې ویې پېژنې ښه زموږ پښتانه عالم او امام سره پېژنې ښکته پورته نورې د عظمت نه د سپریمیسي نه د هغې دي عالم څه ته وایي انشاءالله نیکسټ جمعه به دې باندې به خبره کوو واخر دعوانا الحمد لله